أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سورہ ہود 114 نمبر آیات. پدې 114 نمبر آیات کې د منځونو د وختونو ذکر دی چې منځ وکړي او په خپل وختونو باندې وکړي. الله تعالی وایي واقم الصلاة او قایم کوي منځ. اقامت د مانځه څه شته ویل کېږي نو مبصرینو په دې کې درې رایې شته او دغه درې واړه رایې په خپل ځای باندې صحیح دي. یو دا چې اقامت د منځ دی د پابندي د مانځه ته ویل کېږي چې پنځه وخته منځ کوه. او یو ادا د صلات د چې منځ کله کېو کله نه کې خوښه دي چې جمعې کې خوښه دي نه چې جمعې کوه دغه ادایي. او دویم اقامت چې خامخا به کې بیماري که روغي خو چې حواس دې ټیکي یخي نو بس منځ به کې پته لازم دی. نو مانځه باره کې اقامت د صلات ذکر شوی دی او ادا د صلات نه ده. نو منځ پنځه وخته لازمي څیز دی او په دې کې هېڅ قسم باني حضورونه معتبر نه دي. که ودرېدی نه شي په ناسته به وکړي که ناستلی نه شي په پروتي به یې وکړي لیکن لمونځ به کوي څومره چې حواس دې ټیک اوداسه کولی شي ټیک د اودس که نه شي کولی بیا تیمم د هغې مقام تیمم دی بس هغه اودس هم مه کوه خو لمونځ به لازمي کړي. دویم قول دا دی چې عاقبي صلات اقامت د لمونځ وایي دې ته ویل کېږي د مفسرینو قول دی چې لمونځ د تمامو شرایطو آدابو سره وکړه او ناقص منځ مه کوه چې ځینې احکام پرېږدي او ځینې باندې عمل کړي. ناقص منځ ته اقامت صلات وایي نه ویل کېږي او پوره د آداب او شرایطو سره برابر منځ ته اقامت صلات ویل کېږي. نو دې کې آداب او شرایط او ارکام ته اشاره ده. دریم قول پکې دا دی چې واقم الصلاة منځ قایم کړه یعنې منځ په اولا ټایم کې کوه. کوم چې بهتره ټایم دی اولا ټایم دی په هغې کې کوه. د منځونو د کوم وختونه چې مقرر دي دا ځینې وختونه داسې دي چې هغه جایز وختونه دي ځینې اولا وختونه دي. لکه مثال په طور سحر منځ دی کله صبح صادق شروع شي هغې نه د سحر منځ جایز کېده شروع شي دغه اول سر شو. آخري سحر چې کوم دی نو هغه طلوع الشمس نور راختل دی. نور راختو ټیم چې راورسېده نو دغه ټیم کې د سحر منځ ټیم ختم شو د غوړ ټیم شو کافي ټیم دی. دا خو د جواز خبره شوه. اوس اولا په دې کې کم دی. اولا ټیم پکې نارینهو دپاره دا د نبي علیه السلام فرمایي چې اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. سحر مونځ دومره وروسته کوي چې سپینوالی رڼا پکې شروع شي او په دې کې وایي اجر سیوا دی د اولا ټیم شو. دې باره کې علماو لیکلي دي چې د اولا ټیم باندې عمل کوي نو طریقه یې دا ده چې اول په دې نقشه کې به د طلوع الشمس وګوري چې نور څه ټیم راخېږي چې ټیم دی وکوته نو بیا په دې نقشو کې د 1 منټ نه واله د شپږو پورې غلطي کېدی شي ته به احتیاطاً د دې نه 6 منټه کټ کړي د هغې نه به رامخکې شي. بیا چې کله هغې نه رامخکې شولې نو سحر مونځ چې سړی کوي نو دا دې کې قرات کم از کم 40 آیتونه عمره قرات دې کې پکار دی 40 آیتونه واړه چې دومره قرات دې کې وشي نو 20 یو کې ووایه 20 بل کې ووایه 40 آیتونه چې سړی وایي نو د دې تقریبا او بیا به درود وایي سلام ګرځوي نو 40 والا آیتونو مونځ چې 2 رکعاته شي په دې تقریبا 10 منټه راځي. نو 6 منټه د هغه کټ کړي دي 10 منټه دا شو 10 منټه احتیاطاً اوس نور جمع کړه یعنې د دې دپاره که دا مونځ تا نه فرض کړه مات شي په خطا کې مات شي چې ته پکې د سره بیا هم کولی شي نو 10 او 10 20 او چې هغه شو 26 منټ شو. نور خطو نه مخکې 26 منټ مخکې ودرېږه ټیک به په اولا ټیم باندې عمل وشي صحیح ټیم باندې به عمل وشي. دغه شانې کې ماسپښین دغه شانې کې مازدیګر کې تاخیر العصر اولا ما لم يتغیر الشمس. مازدیګر مونځ دومره وروسته کول چې د هغې نور بدل شوی نه نور زیړ شوی نه چې کله زیړ شي بیا مکروه کېږي نو د اولا ټیم دی بهتره ټیم دی. د ماسخوتن مونځ چې کوم دی نو چې کله کوم سرخیانې چې دی نور پرېوت درته کوم شفقې سرخیانې د نور هغه کوم سروالی دا چې کله ختم شي نو دغه د شفق وایي نو بس ماسخوتن شروع شو نو دا خو د سحر ټیم پورې خو د ماسخوتن ټیم دی لیکن په دې کې اولا د اولنی ټیم دی. اخواره د درېمې حصې پورې وروسته کول جایز هغې نه خو مکروه اگر چې مونځ بیا هم کېږي او چا نه یې کړی نو پکار ده چې ویې کړي لیکن مکروه به شي
که بغیر ضرورت نه ورسته کړه مکروه دی. دا دریم قول پکې دا ده چې منځونه په خپل اولا ټیم کې وکړي چې کوم اولا ټیمونه دي بهتر ټیمونه دي. طرفي النهار په دواړو طرفونو د ورځ کې د ورځې دوه طرفونه یو اول سر یې بل اخر سر. اول سر کې سحر منځ فرض دی او دا غي خبر تاسو ته ما وکړه. دویم سر کې چې کوم دی دویم سر کې د مازیګر منځ دی ځکه چې کله نور پریوزي د ورځې حدود ختم شو د شپه شروع شو. اگر که دا سره سره رڼا د مخام کې رڼا وي لیکن دا حدود د شپې دا د حدود د ورځې نه دي. دا ورځ چې د نور سره تعلق د نور راوخي ورځ شماريږي او چې نور پریوزي ورځ ختم شي. نو بده کې دوه منځ نه رالو مازیګر سحر او مازیګر. بیا وی وظلف من الليل او په حصہ د شپې کې زلف حصے ته ویل کېږي حصہ د شپې او زلف نزدېوار ته هم وي. نو د شپې هغه حصہ چې کوم ورځ ته نږدې د شپې هغه حصہ چې کوم ورځ ته نږدې نو دي کې ماښام ماسخوتن رالو. نو بده ذکر کې طرفي النهار او وظلف من الليل کې صدور منځونه ذکر شو. سحر مازیګر او وظلف من الليل ماښام ماسخوتن په دې کې مسبقین موز په ځای پاتې شو. هغه د بل آیات نه ثابت دی چې واقع بالصلاه لدلوک الشمس. نو دلوک الشمس نه بیا د مسبقین من ثابتېږي هغه بل ذکر کې راشي. لیکن دې آیات مبارکه نه صدور منځونو فرضیت او داغي وختونه ثابت شو. ان الحسنات یقینا نیکیان یذهبن السیئات لریکي گناهونه. د موږ د قایمولو فائدہ چې موږ قایمیږي څه فائدہ وشي. یو فائدہ دار چې ان الحسنات یقینا نیکیان یذهبن السیئات ختمي گناهونه ختمي. حسنات هر قسم نیکی ته ویل کېږي هغه منځ دی که روژه ده که حج دی که زکات دی که ښه اخلاق دي که ښه معاملات دي چې څه شی مې دا نیکي ده حسنات ټکي عام دی. لیکن مخکې د باس د منظره روان دی نو دومره د معلومه شوله چې د ګناهونو په ختمولو کې د منظر اثر دی. د نور نیکو په کې هم اثر شته ګناهونو ختمولو کې لیکن د منظر اثر په کې ډېر زیات دی. او دا یو حدیث مبارک نه هم ثابت دی چې نبی علیه السلام وایي پنځه وخته مونږ داسې حیثیت لري لکه سړی په کور کې چې یو نهر بهیږي او یو کس پکې پنځه ټیمه لامبي سحر مسبقین مازدیګر ماښام ماسخوتن پکې دی لامبي. نبی علیه السلام تپوس وکړ امت د خپلو ملګرو نه چې دې کس په بدن په تاسو په خیال باندې څه خیر پاتې خلکو ویل نه صحابه کرامو ته ویل نه دغسې حال پنځه وخته مونځ ګزار حال دی. دغه شان یو بل روایت کې دی چې د خزان په موسم کې څانګه راونیوله چې پاڼې زیړې شوي او هغه وشړوله ټولې پاڼې کوزې ولګېدې. نبی علیه السلام ویل دي کې تاسو پاڼې ویلدلې چې کله پاتې شي باره صحابه کرام ویل نه ټولې پاڼې خو راورسېدې ولې کم کس چې پنځه وخته مونځ کوي دغه د ګناهونو داسې حال وي. نو دای اولنۍ فایده شوه چې ان الحسنات یذهبن السیئات. سیئات چې کوم دي ګناهونه دوه قسمونه دي یو کبیره دي یو صغیره دي او د دوه ته سیئات ویل کېږي. آیات د ظاهر نه معلومیږي دا چې نیکیانې ټول ګناهونه ختموي لیکن داسې نه ده بلکې د نور آیاتونو نه او د نبی علیه السلام د تعلیماتو نه معلومیږي چې کبیره ګناهونه په نیکو سره نه ختمیږي. کم ګناهونه چې کبیره دي د ګناه کبیرې علامات دای کم ځای کې چې دا ګناه ذکر شوي نه هلته به داسې ویلی شوي چې د دې کس چا چې داسې کار وکړه نو ځای جهنم دی نو ته پوه چې دا کبیره ګناه ده. او کم ځای کې ذکر شوي چې دا عمل د کافرانو دی د مسلمانانو عمل نه دی لکه من ترک الصلاة عامدا فقد کفر شو. نو دا عمل د کافرانو عمل تصور شو او په نواقضو کې داخل نه و چې کوم څیزونه باندې ایمان ماتېږي په هغې کې داخل نه و نو ته به دې باندې اندازه ولګوه چې دا کبیره ګناه ته مراد ده. کبیره ګناهونه چې کوم دي د دې دپاره توبه شرط بغیر توبې دا معاف کېږي نه دې دپاره به توبه وباسي. او دې ځای کې د سیئات نه مراد صغیره ګناهونه شو. داسې ووایه چې د ګناهونو غوڼ قسمونه درې دي. یو د مخلوق حقونه دي هغه مخلوق ته حواله کول یا چې مخلوق ته معاف کړي نو دغه صورت شو. دویم کبیره ګناهونه دي د الله تعالی حق هم یو کبیره مي هغې دپاره توبه شرط دی. او دریم چې د الله حق هم یو صغیره وي نو دا به نیکو سره په خپله ختمیږي او دا جمع کېږي نه. ذلک ذکر للذاکرین دا نصیحت دی دپاره د نصیحت قبلونکو یا ذلک ذکر دا منځ چې کوم دی ذکر یاداشت دی للذاکرین
د پاره د یاد ساتونکو الله لره. کم خلک غواړي چې ماته الله یادي پنځه وخت لري مونږ کې الله ورته یادي د الله تعالی د یادولو لپاره بهترین یاداشت. واصبر او صبر کوه فإن الله یقین الله تعالی لا یضيع نزایا کی اجر المحسنین اجر د نیکانو خلق. دین باندې صبر کول اب دین باندې کلک پاتې کېدل الله لګران کاری کافی کرانی. انو صبر ځان له نیکو کې اهم او لوی حیثیت دی او ډېر اهمیت ته حاصل دی. صبر ځان له اجر لري ځان ثوابونه لري. نبی رسول الله تعالی تعالی وایي چې واصبر په دې حالات باندې صبر کوه دین بریک لکواري باندې صبر کوه فإن الله لا يضيع اجر المحسنين یقین الله تعالی نه ضایع کوي اجر د نیکانو خلق. فلولا كان من القرون من قبلكم نو ولی نو د هغه پیړونو چې تاسو نه وړاندې تیری شوي دي اولو بقیة خاوندان د علم ینحون عن الفساد چې خلک یې منې کړی وی د ورانونه. فساد نه مراد ګناهونه ظلمونه چې خلک یې منې کړی وی د ګناهونو نه فی الارض بزمه کې یعنې داسې خلک مخکیني خلکو د غر کېدو مخکې څومره قومونه ذکر شو سورت یهود کې چې څومره واقعات رالو د هغه قومونو د غر کېدو وجه دا وه چې په دې کې نیکان خلک نه وو. داسې خلک پکې نه وو چې خلک یې د ورانو نه منې کړی وی اول پکې نیکان ونه او کوونو هغه داسې نیکانو چې په چا کې کار نه لارو نو ځکه عذابونه رالو ټولې خراب. نو الله تعالی وایي ولې نه وو په دغه مخکیني قومونو کې په دغه مخکیني پیړو کې چې وړاندې یې قصې تېرې شولې خاوندان د علم چې منې کړی وي خلک د ګناهونو نه په ځمکه کې الا قلیلا ممن انجینا مگر او پکې ډېر لږ خلک هغه چې موږ خلاص کړي دي د دوی نه یعنې پکې خو ډېر لږ او هغه لږ خلک دغه دین هغوی ته موږ نجات ورکړو دغه ځګین نه مو ویست نور ځګین ته مو ولېږل. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فيه او ورپسې شو هغه کسان ظلمو چې ظالمانو دنیا ګناهګار خلک ما په هغه څه پسې ان هغه شی په محبت کې پرېوتل اترفوا فيه چې ورکړل شوي وو دوی ته اترفوا چې دوی اترفوا چې ورکړل شوي وو فيه هغې لره دوی ته دې نه مراد مال دولت دی. اترفوا معنا چې دا نو مستېدلو ته هم ویل کېږي عیش پرست کېدل مستېدل او دا معنا یې معرفت القرآن ذکر کړې ده. نو بیا به داسې شي چې ورپسې شو هغه کسان ظلمو چې ظالمانو ما په هغه څه پسې یعنې هغه شي په محبت کې لاړل اترفوا فيه چې دوی مست شوي په هغې کې نو دې څه مراد شو مال دولت یې مراد شو. د دې مطلب دا ده چې کوم خلک د دین دشمنان دي ګناهونه یې سیوا شوي دي نو دا خلکو زړونو ته الله تعالی د مال مینه کوزه کړله د پیسو مینه ته کوزه کړله او کوم خلکو چې ګناهونه په دې حیثیت کې نه دي هغه د مال دومره پروا نه کوي هغه د الله تعالی د رضا په تلاش کې دي. معلومیږي دا چې د مال دومره محبت چې دین او دغه شان ده کې د مسلمانانو تعلقات خپلوالیان د پکې ختم شي دغه مال رحمت نه دی د لوی عذاب دی او دا د عذاب نشان دی. او دا خبره هم معلومه ده چې په کم زړه کې د الله تعالی د دین محبت نه د الله محبت نه نو دغه ته بیا د بیکاره څیزونو محبت کوزیږي. په دې وجه تاسو د ګمراه خلک لیدلی فاسقان فاجران چې دین نه لري وتلي څوک به سپي ګرځي دا بس څوک په شوګانو نه تاویږي چا شادوګان پیدا کړي چا ماران پیدا کړي داسې بیکاره څیزونه چې هېڅ حیثیت نه ځکه د الله نظام داسې دی چې کم زړه کې د الله مینه نه الله تعالی پکې د مخلوق مینه وراچوي مخلوق کې چې څومره د الله نه لرېواله ډېرېږي دومره هغه کمزوري بیکاره مخلوق سره مینه سیوا کېږي چې هغه مخلوق په معاشره کې صحیح حیثیت هم نه لري. نو خو اکثري خلک د محبت په د مال په محبت کې ډوب شوي وکانو مجرمین او دغه خلک مجرمان